أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقرأ باسم ربك. تاسو اولولای د خپل رب په نامې سره. الذي خلق چې کوم پیدا کو. خلق الانسان من علق چې انسان پیدا کو د وینې د چمنا. اقرأ تاسو وای وربک الاکرم او ستاسو رب چې دی ډیر کرم والا دی. الذي علم بالقلم چې کوم تعلیم ورکړو د قلم په ذریعه سره. علم الانسان وی خودلو انسان ته ما لم يعلم هغه څیز چې هغه نه پیژندو. کلا خبردار ان الانسان بشک انسان لیطغى البته سرکشي کوي. الرآم چې هغه ګوري خپل ځان. استغنا بے پروا. ان الى ربک الرجعى بشک استا درب طرف ته واپسی ده. ارأیت الذی آیتا کتلې دی هغه کس ینها چې کوم منع کوي عبدن بنده لرا اذا صلى چې کله هغه لمونځ کوي. ارأیت تاسو ووایئ ان کان علی الهدى که چېرې وي دغه لمونځ کوونکی په هدایت باندې. او امر بالتقوى یا تاسو ته حکم درکوي په پرهیزګارۍ باندې. ارأیت ان کذب وتولى آیا تاسو ووایئ که چېرې دا منع کوونکی دروغجن کوي یا اعراض کوي. علم یعلم آیا دې نه پوهیږي بأن الله یرا چې بشک الله تعالی ګوري. کلا خبردار لئن لم ينتهي که چېرې دې باز را نغلې لنسفعا نو البته مونږ به دې راکاږو بالناسیة په تندي باندې. ناسیة کاذبة خاطئه آغا تندې چې کوم دروغجن دی او خطا کار دی. فلیدعو بس هغه به رابلی نادیا خپل مجلس والا خلق. سندعو او مونږ به رابلو الزبانیه پیدل فوج د فرشتو. کلا خبردار لا تطعه تاسو
داغه اطاعت مکوي واسجد او سجده وکا واقترب او رانیزدې شه. د دې سورت نوم سورۃ العلق دی. دویم آیت مبارکه کې دا ټکی راغلی دی. دا د قرآن پاک هغه سورت دی چې کوم د ټولو نه اول نازل شوی دی. پورا خو نو نازل شوی اول، خو دا 15 آیات چې کوم دی دا اول نازل شوی. نو د نازلېدو په اعتبار سره د دې سورت نمبر چې کوم دی هغه پهلا نمبر دی او دې کې یو رکوع ده 19 آیاتونه دي پکې. شان نزول دا چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به نبوت نه مخکې غار حرا ته بتلو، هلته به الله الله کور ذکر اذکار به کور. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ځان سره کجوري اوبه او داسې چې دی ستوان روټۍ موټۍ چې کوم هغه وخت کې سیزونه او د خوراک ځان سره به یوړل او ډېرې ورځې به چې دی هغه هلته کېبه. پیغمبر چې کوم هغه پیدایشي طور باندې موحد وي، هغه یو لمحې دپاره چې دی شرک نه کوي. په دغه زمانه کې حضرت ابراهیم علیه السلام اصل دین چې کوم هو هغه اکثریت خلکو چې دی هغه ختم کړی. خال کسان چې وو هغه پاتې وو، هغه به چې دی دا بوتان نه منل. په دې کې یو عمر رضی الله تعالی عنه د تر زوی حضرت عمر بن نفیر رضی الله تعالی عنه هم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د ملاویدونه یو څو ورځې مخکې وفات شوی. د مشرکانو سخت تردید کولو، ورته به وی چې دا تاسو کوم کارونه کوئ دا صحیح نه کوئ، دا ظلم دی. ابراهیم علیه السلام هم واحد سره او توحید به بیانول او تاسو چې د بوتان په کعبه کې ساتلی دي نو دین به هغه چې د منع کوله. نو حضرت جبرائیل امین علیه السلام د غار تراغه د انساني شکل باندې او د په لاس کې چې دی یو ریخمی رومالو ریشمی کپڑا و او په دې باندې چې دی سلیکلی شوي هغه ریخمی هغه د کپړې ټوکړه چې پیغمبر صلی الله وسلم ته مخامخ کا ورته وی چې اقرا تاسو وایي اولولای. نو پیغمبر صلی الله وسلم ورته ویلي ما انا بقارئ ز پړه لیکنیما. نو حضرت جبرائیل امین علیه السلام ورته به ویلي د سینې لای ولا ځاسې ځان ته راجوخ کو او سینې ولا سینې سره ولګول او زور ولا ورکو ورته وی چې اقرا وایا. پیغمبر صلی الله وسلم ورته به ویلي ما انا بقارئ ز پړه نیما. پدریم ځل حضرت جبرائیل امین علیه السلام به رانږدې کو او زور ولا ورکو او ورته ویلي چې اقرا وایا بسم ربک الذی خلق، د خپل رب په نامې سره چې کوم پیدا کو. دې ځینواله ما لم یعلم پورې د آیاتونه ورته ویلي. دې کې یو سوال راځي چې یو وړوکې غونډې کې ماشوم ته قاعده شروع کوي او هغه ته بسم الله شروع کړي نو هغه تا سره وایي الف ورته وایي که پیژنې نه نو وایي که نه لکه. نو دلته پیغمبر صلی الله وسلم ولې دغه کولو؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله وسلم عمر مبارک خو چې د 40 کالو او ذهینو کاملو او صاف سوترا ماحول. نو د پیغمبر صلی الله وسلم ته ولې دومره دشواری و؟ نو دلته فرمایي چې ما انا بقارئ ز پړه نیما. نو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي د دې جواب ورکړي په کپړې باندې کوم الفاظ لیکل شوي نو پیغمبر صلی الله وسلم ویلي چې جوړې ما ته وایي چې یاره دا ووایه. نو هلته خو پیغمبر صلی الله وسلم پړه خو نو که نه چېرته خو یې ویلي نو د چا شاګردي نه وه کړې. نو پیغمبر صلی الله وسلم ورته وایي چې ما انا بقارئ. لکه نن سبا چې تاسو یو کس ته چې دی څه کاغذ ښایي چې یاره دا ووایه څه لیکلي دي یا دا ووایه نو ورته یاره زه پړه لیکنې یم. نو داسې پیغمبر صلی الله وسلم هم ویلي چې زه پړه نیمه. او دا کپړه چې دی دا د حضرت جبرائیل امین علیه السلام خپل یاداشت دپاره چې دی راوړې وه چې یاره جبرائیل امین علیه السلام نه دا هیر نشي. نو دا هغه ځان ته لیکلو دپاره چې دی دا جبرائیل امین علیه السلام راوړی. په ذخیرة الجنان تفسیر کې چې دی امام اهل سنت سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې.
چې په کوم وخت کې رومبنۍ وحی نازله شوه نو هغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د نکاح 15 کال برابر شوی او حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت قاسم رضی الله تعالی عنهم دا ټول پیدا او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نبوت ملاویدو په کال باندې پیدا شوی و پیغمبر صلوات والسلام چې کوم وخت کې کور ته راغو وی فرمایل زملونی زملونی ما باندې کمبل را واچو ما باندې کمبل را واچو پیغمبر صلوات والسلام باندې کمبل واچولې شو وی فرمایل چې ما ته داسې محسوسيږي چې زه چې دی بس زما د سا چې دی دا وتون کې دا او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ډیر د وسلی والا خزوا الله تعالی دې هر چاله داسې ورکی وی فرمایل ورته چې ته د غریبانو بوج اوچتون کې ته غریبانو سره مدد کولو والی الله تعالی به تا نه ضایع کوي ته مهمان نوازی کولو والی خخ کارونو کولو والی الله تعالی به تا نه خرابوي او صلاح کې شه لکه وسلی والا ورکا بیبي آغی چې خاون د بار نراشي او خاون لچې دی بیبي وسله ورکی کاغه سه پریشان هم وي نو چې هغه ول چې دی وسله ورکی چې خیر دی الله به خیر کی او نه غریب خپل ټینشنو کی د بار نراشي او دا ورته کور کسی کتاری شروع کی نو بس داسې کور به جنت نوي دینه دوزخ جوړ شي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کم د ترزویو ورقه بن نوفل د مخکې مشرکو به صحیح شو نو خلکو ته به چې د انجیل چې د عربي او عبرانی ژبه کې لیکلو او خپل وخت به په تیرولو په دې باندې د گزاره کېده په هغه وخت کې د نبینو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلوات و سلام اغله بوتلو او ورته وی چې د خپل د استاد وراره تا تسوي ټول واقعي ورته چې د بیان کا نو ورقه ابن نوفل ورته وی چې ذالک الناموس الذی دا هغه فرشته چې کوم په موسی علیه السلام بنازلی دا کاش چې هغه وخت پورې ژوندې ما چې په کوم وخت کې با دا خلک د دې زینه او باسي او زبد د مدد کما ورقه ابن نوفل چې کله وفات شو نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلوات و سلام نو دا تاسو کو چې حضرت داغه څه انجامو نو پیغمبر صلوات و سلام ورته فرمایي چې ما خوب کې وکړم چې هغه داسې لباس چولې دي چې هغه د دوزخینو نشي کېدی هغه د جنتینو لباس دی ځکه چې ورقه ابن نوفل د پیغمبر صلوات و سلام تصدیق کړو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ایمان راوړو به په خزو کې او داسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سړو کې راوړو غلامانو کې حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو په ماشومانو کې حضرت علی کرم الله وجهه هغه مسلمان شو او د په دغه موقع کې چې 15 آیاتونه چې کوم دي دا نازل شو اقرا اولولا بسم ربک د خپل رب په نامه سره الذي خلق چې کوم پیدا کو خلق الانسان هغه انسان پیدا کو من علق دا ویني د یو چمنه پیږي نو دا یو داسې چم وي دا غینه چې د الله تعالی په قدرت باندې چې دا ماشوم جوړ شي رو ونه جوړیږي غینه چمنه چې د ویني چم وي غینه به داسې تیکا غونتی کې جوړ شي او دا غینه به د انسان چې دا تیار شي الله تعالی په خپل قدرتونو باندې غیله لاس او خپې او د هر څه ولور کی الذي علم بالقلم چې کوم د قلم په ذریعه سره چې د تعلیم ورکړو د قلم په ذریعه سره نشر او اشاعت وکړو او علم چې د خور کو علم الانسان ما لم يعلم او وی خودلو انسان ته هغه چې هغه نه پیژندلو
انسان ته علم نو دا هغه شیزونو د آخرت علم هم ورته وښولو. کلا خبردار ان الانسان بشکا دغه انسان یعنی ابو جهل لا یطغى البته په سرکشی کې دی ولی نافرمانی کوي. دا د دې جواب دی. کلا ان الانسان لا یطغى سوال دی خبره ده او الراه استغنى داغي جواب دی چې یره ولی دی دا سرکشی کوي. الراه استغنى ځکه چې د خپل ځان مستغنی غواړي بے پروا دی. د په مالی اعتبار سره چې د په مکه مکرمه کې چې د اوسیدونکو او مالی اعتبار سره د دویم نمبر اول نمبر کې ولید بن مغیره هغه چې د مالدار کسو هغه د مشهور صحابي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلارو. ان الى ربک الرجع بشک استا رب طرف ته چې د ټولو خلکو واپسی ده. د قیامت چې د هغه میروي قیامت په ورځ به الله تعالی طرف ته چې د مخامخ کیدل وي نو تاسو به اخر چې د الله تعالی طرف ته ورځئ. وی فرمای ارایت الذی آیاتاسون قتل آغا کس کم کس ابو جهل ینها چې هغه من کول عبدن بندا یعنی سو کم بندا حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اذا صلی چې کله هغه مسکولو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې بکله مسکولو د به من کولو. رایت ان کان علی الهدى تاسو وای کچری دا مسکون کې په هدایت باندې وی او امر بالتقوا یا تاسو د پرهیزګاری حکم درکې خو کارونو حکم درکې او د بدو کارونو نه منې کوي. رایت آیتا کتلی دی ان کذبا کوي دغه منې کولو والا ان کذبا چې دا منې کولو والا چې کوم ابو جهل دی کده دروغجن کوي دا سيزونه دا چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی دا دغه نبوت داوی کړی دا کنه او منځونه کوي او دغه کوي کچره دی دا جټلاوي وتولى او دا غینه چې دی اعراض کوي غینه چې دی لری تختی منی کیږي او حق نه لاری نه لری کیږي. علم یعلم نو هغه نه پوهیږي بان الله یرا چې بشکا الله تعالی هغه ته ګوري او داغه د سرکشی نه چې دی الله تعالی خبردار دی. کلا لئن لم ينتهي خبردار البته کچری دی د دې منی کولو نه باز را نه وي لا نسمع نو مونږ به دی راکاګو بناسیتین د دې تندی په ځدی تندی نه بیرانی سو راکاګو به لکه مطلب دا د تندی باندې چې دی وختنی دی سټوکه دی نه به چې دی راکاګو ناسیتین کاذبتین هاغه تندې چې کوم دروغجن دی او خطا کار دی او زمونږ فرشتي برازي او دی بچی دی د دې وختونه راکاږي. دا ابو جهل باوی چې زما مجلس خلق دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو سره سوق دی ما سره خو چې دی خلق دی د عربو غټ خلق دی او تاسو سره حباب دی بلال دی او ساخوا دی خو خلق دی در سره ما سره خو چې دی ډیر غټ خلق دی فلیدعو نادیا پس هغه بخپلو په الله پاک ورته وای چې د خپل خلکو ته आवाज کی فلیدعو نادیا د خپل خلکو ته आवाज کی او سندعو الزبانی او مونږ به خپل پیادل د فرشتو افو چې کوم دی مونږ به غي ته आवाज کو. کلا خبردار لا توته ته د دې کافر اطاعت نه کی چې د سمرم چې د تا تکلیف در رسي یا تا منی کوي یا دغه کوي خو ته چرته د سره اطاعت نه کی واسجد او سجده کوا وخت ترب او الله تعالی ته رانږدې شه خپل رب طرف ته رانږدې شه او د کافرانو چې د په خبرو کې مرزه د الله تعالی ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکا. مونږ چې د اخیری آیات ویلي چې دا اخیری آیات چا واوریدو هغه باندې سجده واجب شو او چې چا ویلي هغه باندې واجب شو نو دا اوس چې لاړ شي کورونو ته او دا سجده دی وکي دا سجده په تاسو واجب شو چې چا واوریدا که اوس ورسره ټیم نیوي نو به دې چې دی وکي. صحیح ده. وما علينا الا البلاغ المبين.